فقط په دې ځان پوهه کوي خبره چې د خپل خزینه د خپل زوینه د خپل پلار نه به الله د نبی سره ډیره مینه کوي. دا نور محبتونه مجازي دي، دي کیس پیدا نشي. دا رسول د خپل حدیث لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده، بلکې حدیث کې والد مخکې دی بلکې ولد مخکې دی. مستقول معنا مقصد یو الفاظو کې تغیرات راغلي، خو د حدیث خلاصه دا شوله چې د پلار د مور د خزه د هر څه به د الله نبی سره مینه کوي. پلار مور خزه هر څه په رسول الله صلی الله علیه وسلم قرباني کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راشي صحابه کرام به رسول الله تعالی څه وته ویلي پیداک ابي و امي، یا رسول الله زما مور او پلار د تاسو نه قرباني. یعنی څه معنا؟ هغه مصیبت چې تا ته رسی تا ته دی ونه رسی زما مور او پلار ته دی ورسی تاسو لري بچ شي. د صحابه کرام الفاظ دا پیداک ابي و امي، هغه مصیبت چې تا ته رسی تا ته دی ونه رسی زما مور او پلار ته دی ورسی یا رسول الله ته دی بچي. عمر رضی الله عنه رسول الله فرمایي و ای عمره تب کامل مؤمن الا شي چې زه ته د هر څه نه محبوب شم. عمر رضی الله عنه وایي هر څه نه تخوخ د خپل نفس نه تر خوښ نه. نو د الله نبی ته بیا و چې ستا ایمان اوسم کمالی نه دی، ایمان د اوسم کمال ته نه رسیدلی. نو عمر رضی الله عنه وایي چې د هر څه نه تخوخ د خپل ځان نه د خپل خزینه د خپل زوینه د خپل پلار نه د ټول دنیا نه تخوخي. نو د الله نبی ته چې الان یا عمر من کمل ایمانک یا عمر ایمان د اوس کمال ته ورسید، ایمان د اوس کامل شي. بس زمون صحابه کرامو قصص وسوه په باب د محبت کې ډېر اوږده موضوع ده. زم چې دا موضوع څوک شروع کی یو لس پنځلس جمعې اخلي، خو ما خو داسې قصې کوو چې څه زړې دي او څه نوي دي او څه بې توجه ناست یو. ډېره توجه موږ بیان ته رکړو. زما دا ټول د جمعې بیان به ټول 20 منټه مطالبه زما نه وي، 20 منټه به زه کتاب نه ګورم. ناوخته رکوع نه راشم 12 بجې د طالبان په دې خبره ګواد کتاب را واخلم سوچ کوم چې خدای اوس پس کوم موضوع باندې خبرې وکړم. هر موضوع ما بیان کوم بعضې نه بیانو بعضې فریدو. خبره مې دا ده. نو محبت موضوع مې شروع کړه د الله د نبي سره محبت د صحابه کرامو محبت ته وګوره، دغه حالات مطالعه کا. یو صحابي دی ربيعه بن كعب الاسلمي رضی الله عنه ورته وایي دی فرمایي د الله نبي سره یوځي کې ما شپه تېره کړله، د الله نبي ته ما لوټه او د اوداسه د قضای حاجت دپاره اوبه کېښودلې. وایي د الله نبي چې راغی وایي پوه شو چې دا لوټه راته دی خیره ځکه زه اوسه شپه اوسه زما ونو. نو د الله نبي راته وویله چې سل وغواړه څه غواړې ویې غواړه، یعنې څه مطالبه وکړه چې د الله نه دله وغواړم شپه هم ده او تا زما خدمت هم وکړو. وای ما ورته ویله صحابي وای چې اسألک مرافقتک فی الجنه، یا رسول الله ستاسو ملګرتیا جنت کې غواړم بل څه مې نه دي پکار. وای د الله نبي راته وایي چې او غیر ذلک، یعنې د ده نه سوا بله څه مطالبه لري؟ یعنې د دې زمانې خلک موږ او تاسې ویره زوی مې انجینر شي او نوکر شي او پلان شي، دا مطالبه موږ او تاسې کول. د الله نبي ته صحابي ورته وایي دا صحابي ته د الله نبي وایي او غیر ذلک د دې مرافقت فی الجنه نه علاوه بله څه مطالبه شته؟ هغه وایي چې لا 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 دغه یو مطالبه مې ده جنت کې مې الله ستا ملګری کړي. نو د الله نبي ته دا ونه ویلې چې زه اوس مزې کوه. لکه د دې زمانې بعضې شکل صورت یې د مولا جوړ کړی او فیسبوکونه ډک کړي او یاره چې دا وظیفه کوه که نه بس جنتي به شي، یاره ټوله دنیا به دې خپله راشي، یاره دا کوه. غریب ځان په دې الفاظو ستړی کړي هغه کار یې نه کړي. نو زمونږ او ستاسو دا ډېر خلک په دین باندې بې اعتماده دي، خلکو بې اعتماده کړه. ولې د خلک په دین بې اعتماده کوئ؟ خلکو ته دا وظیفه کوه. نو د الله نبي ته ویل چې ټیک د دعا به دله وکړمه الله به د جنت کې زما ملګری کړي، خو ګوره یا ساته خپل هم څه کوشش شروع کړه، خپل هم څه کوه، خپله څه کوه فاعني على نفسك بکثرة السجود. اوس ډېرو سجدو له زور ورکړه، ډېرو سجدو له څه ورکړه منځونه ډېر کوه. اوس زه به دله دعا وکړمه خو منځونه زور ورکړه. د دې زمانې خلک وظیفه راله راکړه پلانکې کاروبار مې نه چلېږي، دا تپوس ته نه کوي ته څه کاروبار کوي؟ ټي وي خرڅې، موبایل خرڅې، څه شی کې چرس پوډر خرڅې، څه شی کې څه کاروبار کوي؟ یاره چې به زیاله کاروبار کول برکت واچوه دعا وله وکړي 50 روپۍ ته واخلې. د الله بنده تپوس ته وکړه څه کاروبار کې، حرام کې که حلال کې؟ که حرام کې توبه وباسه، که حلال کې نو الله به درپکې برکت واچي. او مونځ وسکې نه کې، تلاوت د قرآن کې نه کې، دا تپوسونه خو دې هم وکړه، صرف وظیفې خلکو له مه ورکوه. د الله نبي ورته دا ونه ویلې چې بس ما دله دعا وکړه نه
وستم سکار شروع کا تم عمل شروع کا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود تم سجدو رزو ورکا دا مکه چې خلال کینه کور کې بس ما در دعا کړې ده زموږ ډیر خلک دي میای موزه پلان مزه پلان میای صرف دې زور دي خبر ورکړه زه سید مزه میای مو ټکه عمل دینی عمل نه کوي هیڅ دینی عمل ته توجه نه کوي زه میای موزه سید یم د نوح علی السلام زوی کنعان ولد پیغمبر زوی نه دی نافرمانه الله تعالی عذاب کې مبتلا کړي جهنمی دی د رسول الله تر ابو لهب ولد د رسول الله خاندان نه دی ستري دی الله د تابعدار نه والله جهنم ته بوله ابو طالب خاتمه په کفر وشوله الله جهنم ته بوزي مقصد دا ته په نسب نه بچ کیږي چې اهل بیت یم او زه فلایم نیک عمل بکې دیندار به تبع رسول الله صلی تابعدار کته رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی زوی ولې نشي او تابعداري د پکې د رسول الله نه دین در پکې نه ایمان در پکې نه جنت ته چرته ونکي د پیغمبرانو خزي د پیغمبرانو اولاد د پیغمبرانو خاندان ترونه نیکونه جهنم ته تللی د صفو وجه تللی نیک عمل نه کو په نبی ایمان نه راو زمیا موزه سید ملک نیک عمل ولا نه کې ما ته پیر بابا دعا کړی دا یره چې بس تم زه کوم مونږ او تاسو نه اعمال بکی د دې وجه نه د الله نبی له صحابي رسي ورته وای یا رسول الله متى الساعه قیامت پکړی نو د الله نبی ته ویلې د سر غټ فوسونه کې ما عادت لها د تیارې د کله کنه دې کړ متى الساعه قیامت پکړی د قیامت تفوس خو کې د قیامت د فار د ستیارې کله کنه دې کړ لاغه ته و چې بس صرف دغه پرزي منځونه کوم یعنی پرزي روجینی سمدا معنا چې ما عادت لها من كثير صوم ولا صلاه د دې الفاظونه ګوله خرط غلطه معنا ادي دلته زما یو کسر په دې موضوع بحث ما ته و چې رجی دا کمن جوړ مونږ نه کوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه د الله په جنت ته وي ما ته دروغ دی ویلي ته کوم حد و دا حدیث ته کو نګورو د صحابي د نبی له سلام ته پوښتنه کړو چې متى ساعه قیامت بکلی هغه ته ویل چې قیامت غسته تیار کړی دي وما اعددت لها من كثير صوم ولا صلاه ولا صدقه ډیر صدقین نفل روج یا صدقین ولدي ور کړی منځونه ولدي کړی او نه مشره روجینی ولدي خو د الله نبی سره مینه ده نو د الله نبی ته چې او چا سره چې ستا مینه ته قیامت کې دا غسره ما ته د حدیث غلطه تشریح مکوا ما اعددت لها من كثير صوم ولا صلاه ولا صدقه دا معنا ده چې ما نفل روجی ډیر نه دی ولي ما نفل منځونه ډیر نه دی کړی ما نفل صدقې ډیر نه دی ور کړی متا معنا وکا که نفل روجی دې نه ویني ولي نفل صدقې دې نه ور کړی خو لکن د الله د نبی سره مینه محبت صحیح وو الله به جنت ته وي دا غي ملګرتیا کې به راولي او کو ټکی مونږ نه کوو نو پتا باندې خو پتو د کفر د موت وي ډیر علما دي سوا د امام ابو حنیفه رحمه الله نه هغه رایدانه چې څوک قصدن مونږ پرې دي د سره کافر دي دې څه پس کې ته خو په کافری او دیم فتوا چې کوم سره مونږ کې د مسلمانانو مخبره کې منخخه ما تاسو ګډه ورته شروع کړی ولې د احادیث تشریح خلکو ته غلطه کوي د منجورانو په دفاع کې او د پیرانو په دفاع کې د رسول الله حدیث ولې غلطه وي ولې غلطه تشریح خلکو ته کوي ولې قول قائل بما لا يرضى خلکو ته کوي ما ته توجيه قول قائل بما ما ته شمکو د حدیث صحیح تشریح دا چې نفل منځونه مې ډېر نه دي کړی یا رسول الله نفل روزي مې ډېر نه دي نیولي خو تاسو مې ډېر مینه ده رسول الله انت مع من احببت د تاسو سره چې تاسو مینه ډېر یې هغه سره به محشر به هغه سره کې مدار حدیث مال تاسو باو د صحابه کرامو واقعات په باب د محبت کې ډېر زیات دومره ډېر دي چې سره حیران شي عمر علي رضی الله عنه ته پوښتنه سیدنا علي رضی الله عنه تاسو د الله نبی سره محبت څنګه لري څنګه محبت تاسو د الله نبی سره کوو ناغو ته ویل چې کان والله احب الينا من اموالنا وابائنا وامهاتنا وقسم ورته وکړو چې زمونږ د الله نبی سره محبت د مور او پلار نه ډیرو د خزینه د اولاد د مال د هر تر زمونږ محبت د الله نبی سره دی ولا نبی سره ډیر زیات محبت دغه وینم مور سره زید بن تسینه رضی الله عنه چې کله ظالمانو شهید کاوه نو غټل کې ابو سفیان رستو ایمان راوړل رضی الله عنه هغه ایمان نه راوړل نو ته ورته ویلې ته دومره وایا چې زما په ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې د خپل خدای سره ناستې ما ناغه ورته ویل زید بن تسینه صحابي ورته ویل او قسم یې څنګه وړي و زمون په کې دا نشو برداشت کولای چې زدل تاسو سره يم او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کې ازغه قدر لارشي و دا مونږ نشو برداشت کولای نو بیغه ابو سفیان ملګرو ته مخ راوړل ملګرو ته وای نشه جمله ورته ویل دا وای والله ما رايت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد ويخلق ما په خلقو کې هیڅ څوک هم داسې نه دلیدل چې د خپل ملګری سره داسې نه راکې لکه څنګه چې د رسول الله ملګری رسول الله سره نه دا خو سم ځان په وجه د الله نبی سره داسې نه نو د الله نبی باندې صحابه کرامو ځان قرباناو
کله چې د الله نبی مدینه ته هجرت کوله مدینه ته تل نه دی خو مدینه صحابه په خبر دي چې رسول الله به مدینه ته راځي نو علماء لیکلي تاریخ ټول کتابونه لیکلي چې صحابه کرام انصار براوتل او لارو کوڅو کې به داسې په یو لاره کې بناسو چې په کومه لاره مدینه ته راغلی وه وایي نصار براتل نه وخته پورې بناستو ابن سعد په روایت کې دا راغلي دي وحتى احرقتهم الشمس رجعوا الى منازلهم وایي تر دې چې دا خلک به د نور وسوځول دا خلک به خپل کورونو ته راغلي یعنې کور ته به نه راتله نه وخته پورې بلته هغه ته ناستو چې رسول الله به کله په دې مخامخ غونډۍ باندې رافدغه کېږي راځي به د الله نبي به کله داسې راځي موږ به کله وینو د الله نبي څه داسې مینه وه ابو طلحه رضی الله په جنګ احد کې د الله د نبی د سینې د سر د پاسه سینه داسې چتر کوي او د الله نبی ته आवाज کوي چې نحری دون نحرک یا رسول الله زما سینه د ستاسو سینې نه مخکې قربان شي سر مو چته وي غشي څوک هم چته هغه نه کې شهید هم نه کې څوک هم زخمي نه کې دا صحابه کرام مینه وه او بکر رضی الله رسول الله راځي چې ماته الله تعالی د هجرت اجازه کړې ده چې هجرت وکړه وایي الصحابه یا رسول الله وایي زما به تاسو ملګری یعنی اريد مصاحبه زه غواړم چې تا ملګری شمه نو د الله نبي ته چې نعم تم زما ملګری په هجرت کې زما ملګری به وایي ابوبکر زه وجړل نو عائشه نه فرمایي چې ما چرته خوشاله جړه نه ولیدلې چې ما پلار ولیدل خوشاله درسه جړل چې د رسول الله ملګری مان کا ابوبکر زه ته پته و چې الله نبي باندې خلکو انعامونه منلې دي پلار کې به شهید کوي زه هم شهید کېږم دا د خپته او تکلیفونه د سفر حالات ته معلومو پیاده لار او د وخت سفر او د لوګ لار او ګډه وډه لار رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب ځکه چې څوک ونی نسی نه خو ته پته و دا صحابه کرام ایمان او غیرت دا ډېر واقعات موجود دي خو وخت کم د نشم بیانوله خو اخیره کې تا درته وایم چې د رسول الله سره محبت علامه څه ده چې دغه تابعداري وکړي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني الله خپل نبی ته د خلکو ته اعلان وکړ تاسو الله